استدلال بوجود المخصوصات على وجود الثاني وتوحيد وصفاته وافعاله. ناسب تسجيل الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من العيان والآراء. غرض شرکایت ثم لما كان تمهيد متن ماتين دا شوي قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق خلافا لسوف السعيه والعالم بجميع اجزاء حادث. بل مقصد شرکایت ثم لما كان دفع سوال بل مقصد شرکایت دیتے اشاره ده چې متن په اعتبار د اول عبارت سره دا مقدماتونه ده په اعتبار د دوم عبارت سره مقاصدونه ده. اول عبارت ته شرکایت د متن چې قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق والعالم بجميع اجزاء حادث إذ هو آيان وأعراض والكل حادث. دا مقدماتونه ده، دا مقصد نه ده. اورسته عبارت ته ده هغه مقاصدونه ده. هغه دا چې فصانع للعالم هو الله سبحانه وتعالى الواحد والقديم الى اخره. دا مقاصدونه ده او دا مقدمه ده. بل مقصد د شرکایت دا ده چې دا وایي چې اصل مسله په دې کتاب کې هغه د ذات او صفاتو مسله ده چې موږ ذات د واجب تعالی محکوم له بالاحکام کو من حيث الوجود چې موږ واجب تعالی ومنو، من حيث التوحید واجب تعالی ومنو، من حيث الصفات واجب تعالی ومنو، صفات سلبیه او سره ومنو، صفات ثبوتیه او کمالیه او سره ومنو. دا اصل مسله ده په دې کتاب. دوم نمبر کې مسله دا ده چې موږ انتقال او عقیده قائم کړو. د عذاب قبر، د فرشتو وجود، د دوی اطاعت، میزان، جنت، جهنم، عصمت الانبیاء علیهم الصلاة والسلام، دا دوم عقیده چې ده دا تابع دی اول عقیده. اول عقیده دا ده چې ذات من حيث الوجود مرومن، من حيث التوحید ومن، من حيث الصفات ومن. دوم عقیده دا ده چې بمول عذاب قبر، جنت، جهنم دا مسائل ومن. دا دوم مسله، دوم عقیده دا تفرید اول عقیده ده. اول عقیده ورته اصل ده، دوم عقیده ده هغه فرع ده. ځکه ذات صفات او عقیده نه بعد انسان تیارې راځي. دې خبرې ته چې عذاب قبر ومني، جنت جهنم ومني، میزان ومني، فرشتي وجود دا ومني. ځکه ذات صفاتو مسله ورته اصل ده. ذات صفاتو نه بعد به دومره مسله سره منلای. ځکه د دومره مسلې اخبار مستواجب تعالی کړی، اخبار د هغه حضور مبارک کړی او خدای پاک او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې و خبره وکي نو آب یقیني واقعي. ځکه هلته احتمال د کذب نشته، هلته احتمال د غلطیا نشته، نه احتمال د وهم شته. نو چې کومه مسله موږ ته خدای پاک وکړي د عذاب قبر یا د جنت جهنم، دا به یقیني واقعي. ځکه کذب محال، وهم محال، غلطیا محاله. دا ټول خبرې ممکن دي. ممکن باره کې چې خدای پاک یو خبره وکړي هغه یقیني واقعي. دا ټول خبرې واقعي. په اوله کې دا ورته ضروري ده چې ذات واجب تعالی من حيث الوجود، ذات سبحانی من حيث التوحید، من حيث الصفات سره عقیده قائمه. بل مقصد دا د شرکایت په دې تمهید کې چې دا وایي چې اوله مسله چې د ذات صفاتو مسله ده دا بدیهی نه ده، دا بدیهی نه ده بلکې دا نظری ده. په نسبت سره
بعض اذهان ہوتا اگر که کل اذهان دې نظارت نه مني بلکې دا بدیهی مني بعض اذهان په نسبت سره دا مسله نظری ده چې د خدای پاک وجود ده سبحانه و تعالی د دې صفات کی توحید ده دا نظریات نه ده هر نظری نظر او دلیل غواړي کچېرته دا مسله دا نظری حقیقت ده او مسله د دې دلیل ته محتاج ده الدلیل دوه قسمه ده یو دلیل لمی ده یو دلیل علمی ده لمی دلیل دلته منتفی ده ځکه د خدای وجود د خدای سبحانه و توحید د صفات دې پر لمی دلیل ستنه ځکه لم علت ته وایي چې علت نه استدلال قائم کې معلوم واجب طلا په حق کې علت ممتنع او محال ده لہذا د خدای ذات او وجود صفات دا علت ته نه محتاج نو برهان لمی دلته نشته البته دا چې دلیل څه چې دلیل ته دلیل علمي وایي چې استدلال د معلول نه په علت باندې معلولات نه استدلال په علت قائم کې دا مخکې کومه مقدمه ذکر ده چې حقایق الاشیاء ثابته والعلم بها متوقف دا مقدمه دا دلیل علمي مقدمات دي دینه دلیل علمي جوړي علمي دلیل نه بعد بیا مدعا ثابت دی چا دی واجب تعالی سبحانه وجود توحید صفات دي څنګه دلیل علمي وایي دا چې اوله مقدمه په دلیل علمي کې دا وایي دا متن چې حقایق الاشیاء ثابته حقایق الاشیاء په معنا د موجودات سره حقیقت ماهیت ته وایي اشیاء وجود ته وایي حقیقت عین وجود ده حقایق الاشیاء کې حقیقت ماهیت ته وایي ماهیت کې شاید ده اته حقیقت ته ما حقیقت زین دا وجود کې ده ما حقیقت نو حقایق الاشیاء اشیاء دي اشیاء موجودات ته وایي ثابتۃ المعنى موجود دا معنی مراد چې موجودات هغه موجودات چې تاسو یې عقیده ساتو چې دا اسمان دا دم ذکر ده دا حیوان دا شجر ده هغه موجودات چې تاسو یې عقیده ساتو لکه موږ عقیده چې دا پرته دي ثابتۃ دا موجود په نفس الامر کې دي قطع نظر اعتقاد د معتقد نه داستا دا ولا مقدمه نظامونه چې موجودات اعتقادي موجود نفس الامر دي تاسو چې صرف عقیده کې عقیده چې لکه تستا او هو ظاهر هر کا عقیده د غیر شیان دا څنګه نفس الامر کې موجود نو عقیده کې دي وهمیات نه دي نفس الامر کې دي سره د اعتقاد نه وهمیات نه دي کوم مسله دا پته کې چې ول علم بیا متحقق مول یقین په دې استا دو حقایق مستصورم تا ابيام په دې مسله باندې یقین ده چې الموجودات موجوده في نفس الامر دغه موجودات اعتقادي نفس الامر کې موجود دي باندې مول یقین ده ځکه چې په مقدمه باندې یقین نه وي نتیجه نه حاصل بل مقدمه په شدا ده چې عالم بجميع اجزاء حادث دغه کای کله شی چې د عالم وای دا بجميع اجزاء حادث ده اذ هو عیان و اراض والكل حادث دا عالم چې تا په نظر ده دا یا عیان یا اراض عیان نه مراد جواهر قائم بذات لکتا ماجماتونه ده ښه اراض دې پورې قائم من الالوان والسطوح والخطوط دا کل حدیث بعضها بالمشاهده وبعضها بالدلیل بعض مولوی چې حدیث بعض په دلیل مو ثابت دي حدیث لہذا د دوه مقدمه تیار یو دا چې حقایق کله شی ثابته دي دوه دا چې والکل حدیث په دې باندې موږ یقین اوس موږ وایو الموجودات اعتقاديه موجوده في نفس الامر
والكل حادث فحقائق الاشیاء حادث موجودات اعتقادي چې حقایق دي دا موجود په نفس الامر کې ادا ټول حادث دي نتیجه دا چې حقایق الاشیاء حادث چې حادث له دا نتیجه مو صغرا ګرځي چې حقایق الاشیاء حادث دي هر حادث پر محدثه فاعل چې لازم دي ترجیح بلا مرجح چې دا حادث له په هر حادث پر محدثه فاعل یا مرجح لپاره وجود په عدم ویلا له ترجیح بلا مرجح لہذا دو حقایق الاشیاء پر یو مرجح فاعل پکار دا نتیجه را دا نتیجه بیا صغرا حقائق الاشیاء پر مرجح پکار والمرجح لا يكون الا واجبا مرجح په صرف واجب الوجود ممکن ممتنع بني وهو ظاهر ولما ممتنع ځکه ممتنع کې صلاحیت نشته چې دا مرجح واقع ځکه خپل وجود نه لري ممکن چې دا صلاحیت نشته چې دا مرجح اته وجود ته ترجیح آدم لري ممکن چې دا صلاحیت نشته او ظاهر بل ممکن چې تا وجود ته ترجیح درکې نو د خپل عدم بل لري کوي چې وجود ته ترجیح فرض رفع العدم ده چې عدم لري کې د وجود ته ترجیح پس راځي ایو عدم دا عدم ده ممکن خپل عدم ده چې ممکن نه خدای هم چې ترجیح نه ورکړي نو خپل عدم دا د مخلوق عدم ده نو د خپل عدم بدل لري کوي پس به وجود ته ترجیح ورکړي ځکه دا عدم دا د مخلوق عدم ده نو خپل ادم نه لري کوي او خالق نشي اګه خپل ادم لري کوي ویلتیت اشاره نصیر علی اجتماع نه کیږي نو دور راغلی چې خپل ځان پر علت دور دا اجتماع نه کیږي نو چې خپل ادم لري کوي او معدوم ده چې ترجیح ورکوي وجود ته موجود ده نو هم موجود او معدوم جمع بین نتیجان والتالي باطل معلومه ده چې ممکن مرجح نه ده ممتنع شي ته ترجیح دي ورکوي معلومه ده چې مرجح لا يكون الا واجب مرجح صرف واجب الوجود واجب الوجود ثابت بیا په وای الواحد یودا بیا په وای القدیم قدیم دا بیا په نور صفات ذکر کوي دا مسله اوس مردا څوکا چې ثم لما كان تمهيد د متن تا کوم متن قالا تها حال لك حقائق الاشياء ثابته وللم بها متاقف بل مقصد دا ثم لما كان دا متن دوی کېده اوله یې مقدمه ده دومره یې مقصود ده اوله یې کومه مقدمه ده حقائق الاشیاء دا موجود دي دا حقائق امر علم مستق او پسې دا چې دا ټول حدیث دا مقدمه ده ادینه بعد مقصود ده مقصود څه ده ذات ته واجب تعالی وجود ته واجب تعالی توحید ته واجب تعالی صفات ته واجب بل دې ته سره کایتي سره لاندې چې مقاصدم دوه دي یو مقصود د خدای ذات صفات دو مقصودات قبر عذاب قبر جنتونه جهنمونه دا دو مقصود په اول مرتب چې اول ذات صفات او عقیده بیا قبر باندې دا ټول چې ذات صفات او عقیده دي چې ومنله نو خدای پاک مو ته اخبار راکړ په لسان د رسول الله صلوات و سلام چې قبر حق دا ټول حق ادا دي ممکنات ممکنات باندې چې خدای پاک وایي ممکن هله د چې پیدا کېږي ممکنات باندې چې خدای پاک خبره وکړي او حضور مبارک نے صادق کی مسدود کا خبره وکړي فواکو کال تکذب محال الت غلطیا محال الت وهم محال الت خلاف وعد محال دا ټول حق بل مقصد دا چې دا مسله د ذات صفات دا نظری ده الا بعض الاذهان څوک په بدی ورته بعض ځانو خاطر دا نظری ده د خدای پاک وجود ذات صفات نظری دلیل غواړي دلیل دوه قسمه ده یو دلیل علمي ده یو علمي نشته ځکه علمي خو استدلال علت نه په معلوم نو خدای پاک علت ته محتاج نه ده دلیل علمي نشته علمي چاته وای معلوم نه استدلال په علت نو دا معلوم نه استدلال په علت قائمه معلوم کم نه استدلال هغه ده چې کای کله شای ثابت ده دغه نه دا مقدمه او دلیل پولیس د ورته مضاف تفریق په دې دلیل مقدمه کې چوي دا چوي چې کای کله شای ثابت ده
موجودات اعتقادي موجود نفس الامر دي حقائق ماهیت ته وایي ماهیت د شی ته وایي اشیاء من موجود نو الموجود جن اعتقادي چې ما پاکه د یو شی موجود ده لکه دا سماوات اسطول ثابت پر موجود فی نفس الامر دا په نفس الامر کې موجود هغه چې خالی عقیده کې عقیده چې څه وهمي نه دي بیا نفس الامر کې څه سوا دي چې نه وهم دي بیا په څه وایي چې موږ په دې یقین ده دا څه بیا په څه وایي چې عالم حادث ده إذ هو آيان وآراز والكل حادث عالم آيان لا آراز طول حادث بعضها بالبيان وبعضها بالمشاهدة بعض ملمینو چې حادث په باندې روزه راځي پای ختم پر وجه بشپړه چې دا ختم وبعضها بالبيان بعض په دلیل ثابت کوي فكذا عالم حادث مدار تسقيا الموجودات الاعتقادية موجودة في نفس الأمر والكل حادث فحقائق كل شيء حادث لا حادث حقائق كل شيء حادث وكل حادث فله مرجح هر حادث پر مرجح چې ترجیح بلا مرجح راځي فلحقائق كل شيء مرجح والمرجح إما واجب أو ممكن أو ممتنع مرجح ممتنع لك ممكن لا يجوز ممتنع مرجح نشي کېدای چې شو چې ترجیح ورکړي پیدا وي ممکن ترجیح نشي ورکوي واجب الوجود مرجح دنیا او توجود وردا ادم ورمحال کړای خلاص کړه بل غرض داو ثم لما كان دغه د سوال وا سوال کوي اصل د سوال دا چې وردا هو علم کلام ده کومه تن سوال دا هو علم کلام ده او موجود علم کلام ذات صفات کې په فقره کې موږ ته ذات صفات مسله وکړي خدای سبحانه ذات د تصدیق د تقدیس د توحید دې مسلې مستباق دي کدا موجود علم کلام ده څه هو راګي موضوع نه خروج دي کدا دې ویلا چې عقائد له څه ثابت کړي موجود اعتقادي موجود نشونه ملګا دا مسله مستوقع دا د ورته ویلا چې ول علم بیا متاسف مستوي یقین ده دا دې مسله وکړه والعالم في جميع ذي حادث دا ټول حادث دي دا هم ذات مسله ده نه دي صفات مسله ده هو یو مسله نه ده لہذا عقائد كل شيء ثابت في المسألة فاشتغال بما يملا عند خروج عن الفن ذات صفات نه خروج کو نوري کیږي بل ادا چې مناسبت علم کلام سره بیا ټیک دي هم مناسبت علم کلام سره نه چې عقائد كل شيء ثابت تو کوئی چې موجودات اعتقادي موجود نه سونه ملي دا وجود نه بات موضوع د مسلې وجود اعتقادي کو محمول د مسلې وجود نه سونه ملي نو وجود نه بات کو دا وظیفه د حکمت الهی ده دا وظیفه د کلام نه ده دا حکمت الهی کې مستقل دی حکمت الهی بات کې موجود من حيث هو موجود په درجه الوجود کې واقع دي دا صفات زائدونه د ماده چې مادي صفات څه کوي د صفاتو د کمیت نه چې خط څه تعلق د دایره د خطونو د محور د تعلق نه وته بلکې قصر لحاظ وجود حساب ملحوظ له وجودي حساب سوچ کې صرف وجودي صرف وجود ته محمولات ثابت ده د اشیاء زائده د ماده چې ماده حیثیت کې چې حیولا ده دا طبيعت اته ماضي حیثیت کې نو د کمیت حیثیت د خط صفحه د دایره د محور د ریاضي ده نو تاسو صرف وجود بات ده صرف وجود بات دا وظیفه د حکمت الهی ده ځکه موضوع د حکمت الهی موجود من حيث الوجود یعنی موجود منشأ من حيث الوجود دا معنا چې څوک چې وجودي چې حکم کله پکې خبر دلته صرف وجود باندې صرف وجود کې نه دا حکمت الهی ده لازم ته اشتغال او مسلې د حکمت الهی او طالبات دا ته په کوم روان دي دا اعتراض پیدا نو دا تفصیل سره جواب کوي تفصیل د جواب حاصل دار وګوره دا علم کلام ده وی بالکل صحیح دی یو خبره دومره خبره ده علم کلام کې باب کوي خدای سبحانه و تعالی وجود او ذات توحید صفات تقدیس تثبیت دینه بات کوي دا صحیح
درېمه خبره ده چې دا به یا بدیهي وي یا به نظري وي. بدیهي ده عند بعض الاذهان، نظري ده عند بعض الاخر. بعضې به بدیهي ورته وي او بعضې نظري ورته وي. هره نظري مسله هغه محتاج دلیل ته، دا هم ظاهره ده. د ذات صفات مسله دلیل ته محتاج ده. عند بعض الاذهان دلیل په قسمه ده، دلیل علمي لکه اوس تېر دلیل علمي شک نشته چې مسله د ذات صفاتو دلیل علمي ته نه ده محتاج. ځکه علم خو علت ته وایي، نو د خدای ذات صفات خو علت ته نه دي محتاج. اذ لا علت هناك هلته امتناع ده، واجب صلاح علت ته ارجي ده، ای لا برهان علیه قاضي وایي واجب صلاح باندې برهان نشته، علت نه استدلال کاین کې په معلوم بل هو البرهان علی كل شيء. الله د ټول کائنات برهان او علت ده، نو واجب صلاح باندې برهان علمي نشته. اوس ګورو دلیل علمي غواړو چې معلوم نه استدلال کاین کې په علت، ای د علت وجود ا د علت ذات واجب ده. ا د توحید باندې چې کومه شفا پرته ده غفلت هغه ظالم له وجود په دلیل علمي سره. دلیل علمي خو معلوم نه په علت، نو معلولات نه دلیل جوړو. لہذا مبنا د علم کلام دلته علم کلام چې موضوع ذات صفات دي، دا نظری مسله ده عند بعض الاذهان. د دې بنا توقف په دلیل ده. کوم دلیل باندې علمي نه علمي دلیل باندې ده. علمي دلیل نه ده تعبیر کې دی وجود المحدثات، چې موږ دلیل جوړ کو وجود د محدثات نه چې دا مخلوقات دي نه دلیل جوړ کو. اکمه دعوه ثابته کو علا وجود ثاني وتوحید وصفات. خدای سبحانه وجود ثابت ده دلیل علمي، د محدثات نه دلیل کاین. ذات سبحانه وتعالى نه غفلت زائل کو، دې توحید نه غفلت زائل کی، دې صفاتونه صفات ذات دي، افعالنا صفات الافعال دي، دې نه غفلت زائل کی. چې غفلت زائل دي بیا به د خدای سبحانه ذات دې تخصیص توحید صفات دا به ومني چې وجه منل عقیده په فکر ثم الانتقال من الى سائر الثانيات. بیا به موږ انتقال کو بلې داوي ده چې عذاب قبر حق ده، جنت جهنم حق ده، میزان حق ده، کل صراط حق ده. ولې به انتقال ځکه اذ اخبر بها الصادق المصدوق وهي ممکنات. دې خبر هم د صادق ذات راته حضور ده المصدوق تصدیق سوای ده خدای طرف په معجزاتو په لسان د جبرئیل علیه السلام. نو دا چې کوم خبره کوي د خدای په خبره کوي. اذ اخبر بها الصادق المصدوق وهي ممکنات. دا دي ممکنات. عذاب قبر ممکن، عذاب قبر څه توای بعد الموت پالن برزخ کې عذاب تکلیف دا هم ممکن ده. تاسو محال نه ده. دا اوس عذاب دلته دا ګرمي دا اور دا عذابونه نو فالته دا تکلیف نو هغه محال دی خدا محال او طالبات دلته معنی هغه دا څه ده دا ممکن ده. جنت ساتل نعمتونه ته وایي. دلته څومره ډېر جنتونه دي. اوس چې څنګه وایي دا جنت وکړه یو نوع جنت خدای دې څنګه نعمتونه ها بیا و نوران ته خلاف دی بالته جوس وڅ بوتلې دا بل جنت بیا بالته ملګری دی وایر کنډیشن لګولای ګرمي باندې دی بالته کې نه دا بل جنت دا اخرت په دال جنت نه کنه هغه دې ډیر اعلی چې کدل ته باندې اعلی باندې ادنا ولته باندې اعلی باندې ادنا دا ممکن ده. جهنم ممکن ده دلته ورته ولته ورته دلته څه ډول کې دا د لږی کوي ولته باندې کفار او عزت لرګوي کړه دا بس ودی کا خبره وکړي ولې دا غرمه ټیم بار باندې خلک په روډ باندې کار کوي دا غریب خلک سخت ولي خبره کوي کنه نو ته به ورته خبره وکړي له ممکنه خبره دا اوس ګرانه نه دا ممکنات دي. اخبر بیا صادق المصدوق دې متعلق اغازات پاک حضور دې صادق کی اقوال د معجزات ورودي تصدیق کې سمجه په معجزاتو د سبحانه و تعالی نه دا چې خبره کوي د خدای خبره کوي سبحانه و تعالی ممکنات باندې کې هر صادق مصدوق ذات چې ممکنات باندې کې خبره وکړي او حق اب خامخا کوي
که مهال باندې خبره نه راځي ممکن باندې څه ممکن هو دې چې وجود قبلې هل تصدق تکذب نه چې صدق ممکن ته متوجه کې لا ينتج الا الوقوف وقوف پیدا کوي دا ټول خبرې عذاب قبر الهي ټول هڅه چې کله داسې خبره چې بنیاد کې کلام دا صفاتو مثلا نظری وا دلیل لیمنو انیو معلوم نه استدلال په علت موږ وجود د محدثاتو نه دلیل قائم او وجود ثاني و صفاتي ثم الانتقال من الى سائر ثانيات یا نور النقليات ته موږ عدول کو چې عذاب قبر مسلې دي نه سبب تفسیر کتاب جواب ده ځکه مناسب صدا خبره موږ په اول دي کتاب کې ظاهر خدا خبره کومه خبره ظاهر دي محدثات وجود ظاهر دا محدثات دي کله حقائق الاشیاء ثابتون موجودات په اعتقاد دا په نفس الامر کې دا څنګه چې توای چې ما کیدا د جنوران دا نفس الامر کې نشته نه څه ورته کړه دا فرات مرا کوټه دا څنګه چې توای چې دې کې مې چې مزه دا واستانه نه چې دې کې چې مزه دا ستنه دا د پګر ډېر فائدې وناخلو دا ټول اعتقادي امور خارج کېستا والعلم بیا متعاطف مر یقین نه چلاستا دا چې یقین نه مشاهده ده او درېمه مسله ده چې دا ټول حدیث بعض واجب بیان او بعض واجب بیان هر حدیث پر مرجح پکار چې ترجیح بلا مرجح راځي والمرجح لا يكون الا واجبا مرجح فصير في واجب الوجود فثبت معلومه ان المحدث للعالم هو الله تعالى محدث عالم الله سبحانه وتعالى الواجب القديم الواحد العليم الخبير السميع البصير كل صفات تكراري ثم لما كان مبنى من الكلام لهذا دا مسألة ثم ویل دا حقائق الاشياء دا اشتغال الملايين دا دا تطور المقدمه ویل دا تطور الدليل ویل دا دیو فن مسألة بل فن ذکر کوي من حيث الدليل من حيث المقصد وكذا يكون في الهي مسألة دي ومن حيث الدليل ما ویل دا مقصد هنا دا حقائق الاشياء خلينا من دليل جوړ کړل ثم لما كان مبنى من الكلام خير کرتے بنا ابن کلام على الاستدلال في اقامه الدليل واقامه الدليل یو دې استدلال سره کې دی راځي دا استدلال سره کې دی راځي دا ترکیب الدلیل ته اشاره کوي چې استدلال سره علی راځي دا داوی ته اشاره کوي دا استدلال بچانه جوړه فی وجود المحدثات دا د بای سره راځي ورپسې علی وجود ثاني وسیله راځي بیا او علی دې استدلال سره دا د دلیل ترکیب ته اشاره کوي استدلال بچانه مرکب دی وجود المحدثات دا محدثات نه جوړه دلیل ده دا کایف الاشیاء دا حدیث دي ولې یقین له په هر حدیث پر پایي دا دلیل جوړ علا وجود ثاني دا وبدي چې خدای سبحانه و ذات خدای سبحانه وجود خدای سبحانه و طریق صفات څه وایي کلام بنا دین د کلام دلیل قائم او وجود المحدثات وجود المخلوقات او حدیث دینه په دلیل قائم دي په ثابت قائم دي علا وجود ثاني ذکر کنا چې دا نظری لګا دا نظری مسله ده وجود ثاني سبحانه و توحید و صفاتی و افعال توحید سبحانه و صفات ذات و صفات الافعال ثم الانتقال منها بیا به انتقال منها دې اچیږي الى سائر السميات ټول نقل ته په پاسه انتقال کې اول دا دوا ثابته کې ذات صفات واکیده نه نعوذ بالله یا فضل قبر څوک نه مانی کړ صحیح ثم الانتقال منها بیا به انتقال کې دینا الى سائر السميات ټول نقلیات کا یا ذات قبر وغیرہ لا لما كان مبنى الكلام شرطا چې بنا د علم کلام په استدلال وا دلیل به مخلوقاتونه جوړیا نه ثبت تصدیق کتاب جواب مناسب تصدیق کتاب راوړل پاول دی کتاب کې تصدیق معنا راوړل پاول دی کتاب څه مناسب راوړل پاول دی کتاب کې چې راوړل په تنبیه چې تنبیه قائمه کې على وجود ما وموجودیت ته یو شیان یشاهد چې موږ وینو من العیان والاعراض جواهر اعراض جنام حقائق الاشیاء وتحقق العلم بها مناسب تفاول دی کتاب کې راول دی تحقق العلم بها دې خبره راول
چې موږ وایو چې موږ علم متحقق ته په دې اشیاء والعلم بها متحققون توصل بذلك الى معرفه ما هو المقصود لهم دې لپاره چې دې دلیل جوړ کې دلیل اینی په دې ذریعہ سره توسل وکړي دلیل سره توسل کې د نتیجې ته توسل په دې وکړي الى معرفت ما معرفت کې دې نتیجې ته هو المقصود لهم چې دلته مقصود عام دا چې ذات صفات دا خبره فقال قال اهل الحق فقال قال اهل الحق فقال قائل شارع شارع وی فقال چا قال وی ماتین فاعل ماتین نو شاعر قائل شارع دا د فقال فاعل د قال ماتین قال اهل الحق مقوله د قال اهل الحق قال پر قائل ماتین دا فاعل اهل الحق قال اهل الحق ماتین ویل فاعل چوکتا قال اهل الحق فقال شارع وی چې ماتین ویل ماتین چې ویل چې قال اهل الحق ویل دي چې ویل دي حقائق الاشیاء الى